ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده، بهترینه ورځ ده، او په دې بهترینه ورځ باندې یو بهترین وظیفه، دا وظیفه محترمو د یا لطیف وظیفه ده، او دې وظیفې سره یو مختصر درود شریف یو ځای شوی دی، او علماو د دې تذکرې کړي دي چې کوم مسلمان پریشان حاله وي یا په قرضونو کې راګیر وي یا هر رنګه مسلې وي، دنیوي اخروي، کوچنی وي غټه وي یا درمیانه وي، که د هلک وي او که د جینۍ وي، که د بوډا وي او که د بوډۍ وي، او که هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، که د هغوی دپاره د روزګار د خاطر باندې وي، نن د جمعې هغه د قبولیت ورځ ده، نن د جمعې هغه بهترینه ورځ ده چې په دې باندې فرشتې هم راکوزیږي، د اسمان نه فرشتې راکوزیږي په دې ورځ باندې، او د جومات په خوله کې ولاړ وي، د جومات په خوله کې دا فرشتې ولاړې وي. نو حدیث مبارک کې راځي څوک چې لومبی جومات ته د جمعې په ورځ راشي لومبنی، نو هغه ته الله تعالی د یو اوښ د صدقه کولو ثواب میلاویږي. اوښ چې دی نو په دې وخت کې د 8-9 لکو روپو پورې یو اوښ میلاویږي. موږ 10 روپۍ صدقه نشو کولی، لومبی خو یې کوو نه، او که کوو هم نو پیسې را سره نه وي، او که پیسې وي نو کنجوسان یې لګوي نه، او د 8-9 لکو روپو صدقې ثواب راته الله تعالی راکوي. په دویم نمبر چې څوک جومات ته داخل شي یعنې جمعې په ورځ باندې، هغه ته الله تعالی د غوا عمره د صدقه کولو ثواب ورکوي. په دریم نمبر چې داخل شي جومات ته، هغه ته الله تعالی د ګډه د ثواب د صدقې ثواب ورکوي. او په څلورم چې داخل شي نو د چرګې عمره ثواب کیږي، او چې په اخري نمبر کې داخل شي نو هغه د انډې عمره یعنې ثوابونه وګټل او صدقه یې وکړله. نو موږ خو ځان دپاره ډېره زیاته خوښوو. زه خو یم چې د اوښ نه هم یو بل غټ څیز وی، هغه زما په عملنامه کې د هغې ثواب لیکلی شوی. خو دا په څه وجه باندې چې چا ته د آخرت خپل غم وي، د خپل آخرت ورسره غم وي، د صدقې اهمیت یې ورسره، نو الله به دا خلک جومات ته د وخته ځي. نن قسم په الله، توبه استغفر الله، توبه استغفر الله، موږ صرف په نوم مسلمانان پاتې شوي، صرف نوم د مسلمانۍ دی. نن که غیر مسلمه او مسلمان په یو ځای کې ته ودروه، نو د دوی فرق ته نشي کولی. غیر مسلم چې څنګه ځان جوړ کړی، داسې مسلمان هم جوړ کړی دی. د غیر مسلمې زنانه چې څنګه ځان جوړ کړی، نن زما د مسلمانې خور هم هغه ځان جوړ کړی دی. هغه نری لوپټ اچي، زموږ زنانه هم نری لوپټ اچي. د هغوی پیسې بډې وي، زموږ د زنانو پیسې هم بډې وي. هغوی په بازارونو کې ګرځي، زموږ زنانه هم مینا بازار، تختبۍ او دغه رنګې کجوخان او یوز او پېښور او غوڼ بازارونه د ښځو نه دومره برجقې دومره ډکي، هغه فرده نه کوي غیر مسلمې. زموږ زنانه هم د تره لور او د تره زوی او ماما زوی او خپل خپلوانو په پړونو کې ګرځي. نو موږ څنګه مسلمانان یې؟ صرف په نوم مسلمانان یې، موږ صرف د نوم مسلمانان پاتې شو. نن چې موږ پریشان حال یې که نه، یقین وکړه چې دې کې یو 10% موږ د خپل بد عملونو د وجې نه، د خپل بد رویو د وجې نه، د الله تعالی په نافرمانو کې مبتلا کېدو د وجې نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقو پرېښودو د وجې نه موږ ذلیله خوار او رسوی. بس دا د خپله لاسه نو. څوک چې ښه زندګي غواړي، نو هغه د تقوا اختیار کړي، د ګناهونو نه د ځان منع کړي. الله تعالی به ټولې لارې د سموي انشاء الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غیر معزز محترمو قابل قدر مسلمانان، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې وئ. الله تعالی مو خوشحاله او باد لاره، الله تعالی مو کامیاب کا. څونه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، دغه مسافر د الله تعالی ډېرې په خیر او عافیت سره، خوشحالو سره، په ډکو منګلو سره، خپلو بیویانو له، خپلو والدیانو له، خپلو خویانو له الله تعالی راوستلی کړي. محترمو، نن زموږ ډېره زیاته بهترینه وظیفه هم ده، د جمعې ورځ هم ده. کم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی زموږ حاجات پوره کړي، نو دا وظیفه په دې وختونو کې وکړئ، کم وختونه چې راته زه ښیم. لومبنی وخت دی هغه د جمعې مونځ وشو، د جمعې مونځ نه پس به کښېنې، خبرې اترې به چا سره نه کړې، او 100 کرته به دا الفاظ وي. څو پیرې 100 کرته د سکرین تاسو ته دا الفاظ ښکارېږي: یا لطیف جل جلاله صل وسلم علی النبی الخلیل
یا لطیف جل جلاله صلی وسلم علی النبی الخلیل. لطیف نوم خو د الله تعالی نوم دی، ډېر زیات مهربانه، ډېر زیات د فضیلت والا. صحیح شو. بل پکې د خلیل الله نوم دی، ابراهیم خلیل الله. نو محترمو ابراهیم علیه السلام دین د فار ډېره قربانۍ ورکړې دي. نو کې باندې دا وظیفه به وکړي یا لطیف صلی وسلم او ورپسې دغه نور الفاظ چې کوم دي نو دا ځان اسکرین شاټ د دې نه وباسئ، دا ووایئ سل فیرې او بیا په فریاد سره په جړا سره ای الله، ای لطیف الله، ای کریم الله، ای صمد الله، ای بینیاز الله، ای مشکل کشا الله، ای حاجت روا الله، زما دا حاجت پوره کړه. چې څو پورې الله تعالی ته په چغو چغو نه جوړې، څو پورې الله تعالی باندې ښه ګمان سره دعا نه غوښتلې که نه، نو باید دعا نه قبلېږي. دویم وخت چې دی د مازدیګر د مونځ نه پس کښېنه په مصله باندې مونځ وکړه او دا وظیفه سل کرته ووایه او بیا الله تعالی نه دعا وغواړه. ماښام مونځ نه پس یې مو وکړه، ماسخوتن مونځ نه پس یې مو وکړه. انشاءالله د څلورو مونځونو نه پس یې وکړه او هره پیره کې جړه او فریاد سره وکړه، د خپل وس مطابق صدقه کې دا مو سره وکړه. انشاءالله چې الله تعالی دې ورسره حاجت پوره کړي، خو په شرط د دې ګناهونه وپرېږدي، 5 وخته مونځګزار جوړئ، د الله تعالی نافرماني ونه کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ونه ذبحه کړي. که چېرې دا هم وکړه انشاءالله چې زه د معاشرې دپاره یو بهترین انسان مې الله جوړ کړي، حاجتونه مې هم پوره شي، پریشانۍ مې هم ختمې کړي. الله تعالی مو خوشحاله او باد لره، الله تعالی مو د دعا کامیابۍ، خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه